السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی د اوسپنې د بنګړو په باره کې. نو د اوسپنې بنګړي یا ګوتمې وغیره استعمالول دا مکروه دی. زنانه د سپینو زرو یا د سرو زرو د هغې بنګړي یا ګوتمې وغیره که استعمالی نو استعمالوی شي، او د پیتلو یا د اوسپنې د هغې ګوتمې د دې نه منع راغلی ده. زنانه د سرو زرو د سپینو زرو د هغې ګوتمې یا نور زیورات استعمالوی شي. البته د اوسپنې یا د پیتلو یا د زیړو وغیره د دې استعمال نه منع راغلی ده. دغه مسله فتاوی هندیه کې نقل ده، فرمای والتختم بالحديد والصفر والنحاس مکروه للرجال والنساء. تختم ګوتمې جوړول د اوسپنې یا د زیړو او یا د تانبې مکروه دا مکروه دی، للرجال والنساء د نارینه او د زنانه او دواړو دپاره مکروه دی. او بل ځای کې علامه شامی رحمه الله دا مسله نقل کړې ده، ولا يتختم بغیرها كحجر وحديد وصفر ورصاص وزجاج وغیرها لما مر. او ګوتمه جوړول د سپینو زرو نه ما سوا د کاڼي او یا مثلا د اوسپنې یا د زیړو یا د پیتلو یا د شیشې وغیره د دې استعمال دا منع ده. دا مسله کتاب الکراهیت کې علامه شامی رحمه الله نقل کړې ده. دین علاوه دغه مسله بحر الرائق هم نقل کړې ده. نو به هر حال استعمال نه ډډه کول پکار دي. یو بل سوال کړی دی، وای غیر مسلم باندې دم اچول څنګه دي؟ نو که هغه تا نه مطالبه وکړي نو هغه په دې باندې مثلا پوهېږي چې د دې کتاب چې دی هغه مؤثر دی، تاثیر کوي، نو دم پې اچول منع نه دي، دم پې اچوی شي. یو بل سوال کړی دی، وای بعضې خلک وایي چې غل سړی معلوموي د څه شي په ذریعه، شیشه یادی څه شی یادی، نو دا ټولې دوکې دي. ښه، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی د زنانه د غسل په باره کې. نو زنانه چې غسل کوي نو د هغې چې کومې کونسۍ وي نو د هغې خلاصول په هغې لازمي نه دي. چې د ویښتو بیخونو ته اوبه رسېږي نو په دې کونسۍ باندې به صرف اوبه واچوي، بس د غسل په وخت کې نور خلاصول یې لازمي پې نه دی. یو بل سوال کړی دی چې یو ملګري سره افغانۍ وي او بل ملګري ورته دا ویلي چې دا ما ته راکه د افغانۍ. هغه ورته وویلي چې زه په دې باندې ډالر اخلم. دا ورته وایي چې ما ته قرض راکه، په کومه ورځ باندې چې ریټ ښه و نو په هغه ورځ باندې ما سره په ډالرو باندې مات که. نو دا څنګه دی؟ دا جایز دی، خو دا دی چې دا به تې خپلې پیسې وصول کړي، ځکه د قرض ورکړي دي، دا به تې وصول کړي او بیا هغې نه پس به په ډالرو ورسره بدلې کړي.